ګرانو کتونکو، علب خان شیرپو ویلفیر فاونډیشن د خپل وس مطابق د دغه بې وسه بې څوکه خلکو سره مدد کوي. دا مورکۍ چې تاسو زما په څنګ کې وینئ د ډېرو ورځو نه راپسې کالونه کوي او بلکې دلته راغلې یم ده او معذوره ده، وایي نخرې راباندې تېرېږي. نو ما ورته ویل نن راشه، چونکې نن ډېره مصروفه ورځ وه خو دې ډېر انتظار مو وکړو. دغه یو لورکی ده او معذوره خاوند دی، د خاوند یم چې کوم دی نه هم معذوره دی. ژوند څنګه تېرېږي مورې؟ یاره بس دغه غریبۍ ژوند دې تېرېږي، بس کله خوړلې او کله نه، بس دغه نارې لږې راباندې تېرېږي. بیمار یم په خپله دغه شانتې، دا ډاکټر درک مې نه لګي، خاوند مې بیمار دی، بس دغه حلم دی، بس کله وي او کله نه. دارو له خوا اړوتلی نه یم، دا تمه نهمه میاشت ده چې نه یم تللی، د بېوسۍ د لاسه چې پیسې نشته دي او نور بس دغه ژوند دې تېرېږي. که چا سره وړل خو خورو، که چا سره نه وړل دغه شان ناست یو، بس یو بل لاله رالېږي بس. او بوډا خاوند او دغه لور مې ده را سره غریبه، بس په کور کې ناست یو، بس هم د بل ځای دی، بیګار ځای دی بس. صحیح. ګرانو کتونکو، د هغه وروڼو په وجه باندې څوک چې زموږ سره کومک کوي، موږ غواړو چې خلکو له هر څه ورکړو چې سم وزدس وي. خو چې کوم ورور د طرف نه چې کوم دی دا چڼه راغلې ده، دا ځان سره ونیسه ګلې، دا ځان سره ونیسه. او دا چې کوم دی نو دا اوړه چې کوم دی نو یو بوجۍ ځان سره واله، او دا چاولې چې کوم دي مورې دا دي، او دا دوی ځان له چې کوم دی نو څه جرسي پکې وکتله، کپړې دي پکې، او دا اوړه چې کوم دي دا دولت خان حاجي صاحب دی، دا ځان سره کریم د لارې ونیسه. حاجي صاحب بل یو زنانه دپاره چې کوم دی نو 10000 روپۍ رالېږلې وي، او د هغوی د کور کار چې کوم دی هغه پرې روان شي، یعنې رورې ځان له ګاډی دوی لپاره همداسې د روزګار چې کوم دی نو تمه په کار دي. موبایل نمبر در سره شته؟ موبایل را سره نه وي که نه، نه ساتو موبایل، نه پوهېږو پرې، دغه تعلیم معلوم نشته، نه مې د لور شته نه زما شته، بس نه پوهېږو په نمبرو باندې. صحیح. جی. ګرانو کتونکو، ډېر خلک بیا دا وایي چې نمبر راله راکړه. ډېرو خلکو چې کوم دی دغې خلکو په وجه باندې موبایل یې بیا بند یې کړی، بیا تنګی یې. خو زم تنګ شمه چې یاره نمبر او نمبر، نو دا په پښتو کې د مور دارې په خپله ووایي چې یاره موبایل را سره شته دی، نو خو دا ده چې ضرورتمند دي. نو خو تاسو څه کومک او مرسته دې سره وکړله، نو دا د سړېرو دي، دوی پسې زه سوال جواب کولی شم، او دوی پسې بلکې زه تللی شم، خپل تیل لګولی شم، خپل وخت صرف کولی شم، او هلته وله کور کې مغه ستاسو امانت ورکولی شم، او دلته هم چې کوم دی نو رابللی شم، دلته هم ورله ستاسو امانت ورکولی شم. یو بوډا پلار، یو بوډۍ مور، یوه دغه لورکۍ دا په کور کې ژوند کوي. ژوند یې ډېر د کړمو سره او د سختو سره مخ دي، ځکه د مجبورۍ نه دې ویډیو ته راغلي یعنې ښه خانداني خلک دي، خو دا چا سره خو رډار نه لګېدلي، خلک خو خبره کوي که نه. جی. بس دغه د خشاک راکړه نشته، په پترۍ باندې پخلی کوو، ځای نه چې وینو په پترۍ پخلی کوو، روژه را روانه، چې څه وینو پخلی به وکړي، نو چې څه نه وي نو خشاک ضروري نه بس دغه راغلی که نه، نو بس چې هغه لږه ډېرې بس په هغې باندې په پترۍ باندې دغه وکړو، پخلی وکړو، نور د هېڅ د رقم نه لګي. خوشحاله یې که نه؟ بس په دې کې بس شکر وباسو د الله نه، دا لاله لږه ډېره راکوي بس. جی. او د خپل رب ډېر شکرګزار یم چې یا الله زما له لاسه خورې داسې چاله څه ورکړل، دا د الله په مهربانۍ سره چې دې ځای نه خو بس یوسي، او هغه دولت خان حاجي صاحب الله یې سره ښه وکړي، خدای دې ورله ډېره تېره ورکړي چې چا رالېږلي زمونږ په نوم باندې، نو خدای دې ورله ډېره تېره ورکړي. ستاسو په نوم چا رالېږلي نه دي، دا دلته رالېږلي، او داسې نه چې زړه کې دا راشي که نه چې داسې وي، خو دا د هغوی د طرف نه دي، نو لکه تاسو حقدار یې، تاسو له راغلي دي، لکه تاسو مونږ له راکړئ که نه، لکه دغه رور چې کوم دی چا طرف نه چڼه راغلې ده، چاولې راغلي دي، هغه رور له هم د خدای پاک دغه وکړي. تخریق له طرف نه چې کوم دی، دی پکې ځان له جرسي وکتله، دې پکې جرسي وکتلی، مې ځان له پکې دا زما خوښه شوه، وایي نو دا زه یو سمه. صحیح. نو ګرانو کتونکو، ضرورتمند دي، دا مردار او درېدی نه شي، بیماره ده، بې نظیرې هغه پیسې هم بندې شوي دي، یا کوم نښه لکه چې بند شوي نو هغې کې دا مور هم ځپلې شوې ده، په هغې ډېره ګزاره کېدله، خو هغه هم بند دي، نو ضرور ورسره ملاتړ وکړئ. ډېره مننه.